زموږ ګرامر چې دی هغه شروع شو او د ژبې زده کولو دپاره لازم خبره دا ده چې کله مونږ انګلیسي زبان نه یو هغه زموږ خپله ژبه نه وي نو د هغې دپاره به مونږ ګرامر زده کوو. بلکل مونږ سټارټ نه شروع کوو، د حرف نه شروع کوو چې د هغې جمع حروف ته او حروف مونږ پېژنو. زموږ کلاس د اردو دی نو مونږ شروع کوو چې د حرف مونږ وپېژنو چې د حرف څه ته وایي. اردو کې ما تعریف لیکلی دی په بورډ باندې، خو مونږ چې په پښتو کې وپېژنو چې حرف مونږ څه ته وایو. حرف مونږ وایو الف ته وایو، ب ته وایو، ت ته وایو، س ته وایو، ډ ته وایو، جیم چې دې ته مونږ حرف یا حروف ورته وایو چې مونږ راغونډ کړو ټولو ته مونږ حروف وایو. اوس دا حرف چې دی یا حروف نو دا بیسیکلی دا هغه اواز دی چې کوم زموږ د خولې نه راوځي او مونږ یې بیا په تحریري شکل کې هغې ته یو خپل شکل ورکړی دی. هغې له مونږ خپل شکل ورکړی دی. نو دغه شکلونو ته مونږ چې دی نو هغې ته مونږ وایو حروف. او دا حروف چې دي مونږ سره دا حروف د دې تعداد مونږ سره په اردو کې چې دی نو دا دی 37 دی مونږ سره. څومره دی؟ 37. वो उर्दू की दावे तारीफ दाशान दे कि हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं. ज़ुमुम दखलीना हर आवाज के आगा यो निशान बाने जाहिर शी रगी तमुवायु हर्फ. मिसाल के तौर पर माँ आवाज को बाबा बाबा नो जमाद अखलीना आवाज قوت د با نو د دې لپاره خاص شکل چې دی نو هغه دی بي دا شانتې ورپسې پي ټي جیم چي وغیره وغیره دا ټول موږ سره چې دی نو دا موږ سره حرفونه دي او چې دا ټول موږ راغونډ کړو نو دې ته بیا موږ وایو حروف. څه وایو ورته؟ حروف. بیا ګلونو دا حروف مونږ سره دوه قسمه دي. حروف مونږ سره دوه قسمه دي. یو حروف ته وایو مونږه مفرد، کوم چې ما یاد کړ چې 37 دي. او دا حروف چې دي نو دا مونږ سره الف نه شروع کیږي. د څه نه شروع کیږي؟ او په یې باندې ختمېږي. او د دې ټول تعداد چې دی نو دا مونږ سره دی 37. تاسو کتلی شئ چې د الف نه شروع شوي دي او په یې باندې ختم شوي دي. نو دا موږ سره مفرد دي. مفرد وایي ځان ځان ته. الف ته وګوره، ب ته وګوره، ت ته وګوره، س ته وګوره، جیم ته وګوره، ش ته وګوره، دا ټول ځان لري. دې سره دویم خو نشته که نه، دویم ملګری ورسره نشته ورسره. نو دې ته وایي مفرد. مفرد موږ سره چې دي نو مفرد حروفو تعداد موږ سره دی 37. د څومره دی؟ مفرد حروف موږ سره څومره دي؟ 37. دویم ته وایي مرکب. څه وایي ورته؟ مرکب هر هغه څیز ته وایي چې هغه د یو نه سیوا وي. هغه موږ سره چې دي نو مرکب حروف چې دي موږ سره هغه ګلونو موږ سره دي 15 دي. څومره دي موږ سره؟ 15 دي. او دا شروع کیږي د څه نه شروع کیږي؟ د الف مقطع نه شروع کیږي. د څه نه شروع کیږي؟ د الف مقطع نه موږ سره چې دی نو دا مرکب حروف شروع شي. الف مقطع. اوس دا الف مقطع چې دی نو دا دوه الفان دي. دا یو په بره پروت دی او دا یو ورته لاندې ولاړ دی. دا یو په بره پروت دی، دا لاندې ورته بل ولاړ دی. او دته موږ وایو مد که نه ورته وایو؟ دته موږ وایو مد. دا مد اصل کې څه شی دی؟ الف دی. څه شی دی؟ الف دی. دا شانتې ورپسې موږ سره چې دا مرکب ټکي چې دی الف پسې څه شی دی؟ بي ده ورسره. نو دا بي سره چې دی نو موږ ورسره څه یو ځای کړو؟ نو څه شي بیا؟ ب. دا شانتې ت. بیا ورپسې څه دی؟ ف. بیا ورپسې دی ټ. بیا ورپسې دی ج. ش. ٹھیک ده که نه؟ دا شانتې ډ ر. ٹھیک ده. او دا در اخره پورې موږ سره راځي در م پورې راځي، د نه پورې راځي. د څه پورې راځي موږ سره؟ د نه پورې راځي. او دا موږ سره چې دی نو پاندره حروف دي. نو دې ته وایي مرکب. څه وایي ورته؟ مرکب ورته وایي.
موږ سره مفرد حروف چې دي نو هغه 37 دي او مرکب حروف موږ سره 15 دي. مفرد چې ځان لدی لکه الف ب ت س ج دې ته مفرد وایي. مرکب حروف موږ سره چې دي هغه 15 دي چې هغه د دوو ټکو نه جوړ شوي دي. د دوو حرفونو نه جوړ دي. دوه حرفونه را یو ځای شو او یو حرف شو نو دغه ته موږ وایو مرکب حروف. څه وایو ورته؟ مرکب حروف. موږ وپېژندې ده که نه؟ لکه موږ سره په پول کې چې راځي نو ف راځي، په پول کې موږ سره ب راځي. ټیک ده که نه؟ دا شانتې موږ سره په تال کې موږ سره ث راځي. ټیک ده؟ نو دا موږ سره مرکب دي او موږ به انشاءالله د دې استعمال هم بیا کوو. څه به کوو؟ په دې پوه شئ؟ څه سوال شته ده چا؟